مکی صورت دے 53 دے ترتیب کے او 30 دے نزول کے سورہ اخلاص قل هو الله احد رستو راغلے مخ کی صورت کے اثبات د قیامت شو او رد شرک شو. شرک یو داسې جرم او گناه ده چې انسان ورسره جهنم ته ځي. نو دې صورت کې اولنی آیتونو کې اثبات د رسالت د نبی علیه الصلاۃ والسلام کوي او بیا ورپسې رد شرک کوي. نجم مفرد ده خدا اسم جمع ده یا خودنا ټول ستوري مراد دي او یا دینا هغه وستوري چې هغه ته سوریا ویل کېږي هغه دینا مراد دي او یا نجم نه نبی علیه الصلاۃ والسلام مراد ده کله چې معراج تلاړ او بیا واپس راغی او یا نجم نه د قران کریم آیتونه مراد دي چې لګ لګ الله دنیا ته را لګل دي. والنجم اذا هوا شاهد دی ستوري اذا هوا کله چې پټ شي. والنجم اذا هوا شاهد دی هغه ستوري کله چې پټ شي غایب شي. والنجم اذا هوا شاهد دی هغه ستوري کله چې راخوشي شي. هغه ستوري چې کله شیطانان اسمان ته پورته خيږي نو دا ستوري الله ورپسې راخوشي کی نو دا زلیږي او پړقيږي لکه شهاب ثاقب نو دا شیطانان سوځي. والنجم اذا هوا شاهد دی ستوري کله چې پټ شي غایب شي. ما ضل صاحبكم وما غوا ندې خطا شوه صاحبكم ملګری ستاسو صاحب ستاسو محمد علیه السلام وما غوا ندې بیلار شوه. ضل غوا ما ضل فی القول ندې خطا شوه په بیان کې په وینا کې. وما غوا فی الفعل او ندې بیلار شوه په کار کې. دا وخنا نبی علیہ السلام په سم روانو او سم روان دي نه خطا شوه دي نه بیلار شوه دي. ما ضل صاحبكم دی بېمانو به نبی علیہ السلام تویل چې دی کاهن دی یعنی د ځان نه خبري جوړي لکه څنګه چې یو نجومی قیافه شناس طریقی د ځان نه خبري جوړونکې نو الله وی دا خو زما پیغمبر دی. ما ضل صاحبكم ندې خطا شوه ملګری ستاسو نبی علیہ السلام وما غوا نبی لار شوه دی. وما ينطق عن الهوى خبري نه کوي د خپل ځان نه. وما ينطق عن الهوى خبري نه کوي د خپل خواهشاتو نه. ان هو الا وحي يوحى ندی خبري د مگر وحیدا یوحى چې وحی ورته کول کیږي. ان هو ندی بیان د الا مگر وحی یوحى وحیدا چې بیا بیا ورته کیږي. دا پیغمبر د ځان نه بیان نه کوي د ځان نه خبري نه کوي خپل خواهشات تاسو مخې ته نګدي دته خو الله چې کوم وحی راولېږي نو هغه وحی تاسو ته بیانې. علمه شدید القوا خودل دې دتا تعلیم ورکړې دې دتا شدید القوا سخت قوت والا فرشتي جبريل عليه السلام د څنګه ترازی دل تعلیم ورکړي. علمه خیدتا علمه تعلیم ورکړي دتا شدید القوا سخت قوت والا ذو مرت سخت زور والا ذو مرت سخت خائص والا. مرت طاقت ته هم وي خائص ته هم وي. علمه تعلیم ورکړي نبی علیہ السلام ته شدید القوا سخت قوت والا طاقت والا ذو مرت سخت زور والا ذو مرت سخت خائص والا فرشتہ. فاستوى نو برابر شو د سرا حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ژوندانه کې دو ځله جبرئیل علیہ السلام لیدل دي. یو ځله مکه کې او یو ځله سدرۃ المنتهى سره د دواړو دلته ذکر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله جبرائیل ولید نو دا غشپک زره وزري
او نبی علیہ السلام باندې بهوشي راغله او بیا وروسته هوش کې راغله. الله رب العزت لیدل دی او کنا دې کې درې اقوال دي. یو د بیبي عائشہ رضی الله عنها قول دی چې هغه انکار کوي چې نبی علیہ السلام الله نه دی لیدلی. دویم قول د حضرت ابن عباس رضی الله عنهما دی، هغه فرمایي چې نبی علیہ السلام الله لیدل دی. اوس دا لیدل د زړه سترګو سره دی او د سر سترګو سره دی. نو اکثر علما دې له ترجیح ورکوي چې نبی علیہ السلام د سر سترګو سره الله لیدل دی. او دریم قول دا دی چې دې کې توقف دی، نه اثبات کوي او نه نفي کوي. نو جبريل علیہ السلام نبی علیہ السلام دو ځله لیدل دی. علمه تعلیم ورکی دتا شدید القوا سخت طاقت والا ذو مرت سخت خائص والا فرشتہ فاستوى نو برابر شو د سرا وهو بالافق الاعلى او دغا فرشتہ بزیونو اوچت باندې افق اعلى غار حرا ته نبی علیہ السلام ته التب عبادت کو. نو دغه زید جبرئیل علیہ السلام راغې په خپل اصلي شکل کې نبی علیہ السلام سره یو ځای شو. فاستوا غاړه ولا ورکړه غیږه ولا ورکړه فاستوا نو برابر شو ور سره. وهو بالافق الاعلى بدغه زین اوچت کې. ثم دنا فتدلى نو بیا نږدې شو بیا نږدې شو. ثم دنا نو نږدې شو فتدلى نو بیا نږدې شو. یو معنا او بل معنا فتدلى ثم دنا فتدلى نو راکوز شو جبرائیل علیہ السلام. ثم دنا نو بیا نږدې شو نبی علیہ السلام ته. فکان قاب قوسین او ادنا فکانا نودا نزدیکت قابا پا مقدار د مټو قوسینی د دو لندو او ادنا یا زیاد نزدی د دینا. قوسینی دو لندی یا دو غشی یا دو لاسونا. دا د عربو دستورو قاعده وا چې کله بدی ځان کې سلوز کو معاهده به کولا نو دلی دی به یو بل ته نږدې کېخوي چې څنګه دا یو بل ته نږدې شوي دا شاید موږ یو بل ته نږدې شو او موږ به لوز نه ماتو. نو دومره جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته نږدې شو. ثم دنا فتدلى فکانا نودا نزدیکت قابا پا مقدار د مټو قوسینی د دو لندو او ادنا یا زیاد نزدې د دی. فاوحى نو وحی وکړه جبرئیل علیہ السلام الى عبد الله بنده د الله تا. جبرئیل علیہ السلام وحی راوړی و نو نبی علیہ السلام ته وحی وکړه. فاوحى نو وحی وکړه الى عبده بنده د الله تا ما هغه وحی اوحى چې الله کړی و جبرئیل علیہ السلام ته. ما كذب الفؤاد ما رأى نه دې انکار کړي نه دې تکذیب کړي زړه د نبی علیہ السلام ما د هغه را چې ویلید. ما كذب الفؤاد انکار نه دې کړي زړه د نبی علیہ السلام ما د هغه را چې ویلید. افتمارونه آیتا سو جګړه کوي نبی علیہ السلام سره علامه په هغه یرا چې دل کړي دي. ولقد رآه یقینا ویلید جبرئیل علیہ السلام نزلتن پراکوزیدو اخرى بیا اول ځل هم لیدل او بیا هم ولیدو. عند سدرة المنتهى پخوا دونه د بیره المنتهى کی سدرا د بیره بوټه المنتهى ورته ځکوي چې دا اسمان کې ټول کې اوچت ځای دی، عرش ته نږدې دی
او منتها ورته ځکه وایي چې دلته کې د انسانانو اعمال جمع کیږي او دغه ځای پورې فرشتي تللی شي. جبرئیل علیه السلام دغه ځای پورې تللی بیا د دې نه پورته نه شو تللی. وایي که د دې نه پورته خېږم نو بیا سوځم. ولقد رآه نو ویل د جبرئیل علیه السلام نزلة پر کوزیدو اخرى بیا عند سدرة المنتهى فزید سدرة المنتهى کی عندها جنة المأوى دی بوٹی سرا جنت دو سیدو جنة المأوى سدرة المنتهى سنگتا جنة المأوى دی جنت دی. اذ یغشا السدرة ما یغشا کله چې پټ ک دی بوټی لرا ما هغه یغشا چې دی پټاو. دغه یو ناشنا ځای دی چې داغي کیفیت انسان نشي بیانولی. اذ یغشا السدرة ما یغشا کله چې پټ ک دی بوټی لرا هغه چې دی پټ ک ما زاغ البصر ندی کږي شوي سترګې د نبی علیہ السلام وما طغى او نه اوختي دي. نبی علیہ السلام بدیدن موړ نو نه سترګې کږي شوي او نه تن سترګې واړولې. لکه چې سړی یو شی ویني نو چې کله موړ شي نو بیا تن سترګې واړي. ما زاغ البصر ندی کږي شوي سترګې د نبی علیہ السلام وما طغى او نی اړولې دي. لقد رأى یقینا ولید نبی علیہ السلام من آیات ربه دایتنو دربنا الکبرى لوی نخا جبریل علیہ السلام ولید. تیزه پوری صداقت د نبی علیہ السلام بیان کو چې اے بېمانو مشرکانو تاسو زما پیغمبر ته کله وای چې دی کاهن دی کله وای چې مجنون دی ساحر دی شاعر دی نو دی زما نبی او پیغمبر دی او زه ورته وحی کوم او دا وحی ورته جبرئیل راوړي نو دی رښتینی پیغمبر دی ساحر نه دی شاعر نه دی کاهن نه دی. اوس مخکې رد د شرک او نفی د شفاعت قهری کی. افرأیتم اللات والعزى خبر را کئی ماتا افرأیتم آیا لدل دی تاسو اللاتا بابا یا بدلات والعزى خزا چپی ریوا ومنات الثالثة الاخرى او الگ زوان درم دویم زلم اللاتا والعزى ومنات دا درې واړه بوتانو چې مشرکانو به د دې منښتې کولې د دې عبادت به یې کو د دې بندګي به یې کوله دې ته به یې خدای درجه ورکوله. لات دا یو نیک سړی او ده به د حاجیانو خدمت کو هغونه به یې سدو وړکه بیا به د هغې شربت ورکو غنی بيزي ور سره وي داغي پای به ورکول د حاجیانو خدمت به کو نو چې کله مړ شو نو خلکو ولا قبر جوړ کو او د عبادت شروع کو. عزا دا یو پیرای زنانه وا بطن نخلا عربو کې یو زیده بطن نخلا دغه ته کې درې ونی وی درې بوټیو نو دا پیرای زنانه وا عزا دا بدغل تناسته یو صحابي نبی علیہ السلام لګلو دا لات زیروان کړو او عزا پسې خالد بن ولید لګلو چې لاړ شه دغه ته کې بطن نخله کې درې بوټي دي دا یو بوټي دی نه بریک دې کټ کا نو خالد بن ولید چې کله دا یو بوټي اوس کو واپس راغی نبی علیہ السلام ورته فرمایل تاسو شی ولید او ما خو نه لیدلې بیا ورشه دا بل بوټي کټ کا چې راغی تاسو شی ولید ما خو نه لیدلې ویلار شدا دریم هم بریکا او کټ کا نو کسی شی ویني نو هغه هم وځه نو خالد بن ولید وی چې ځکه لاړم نو دغه دغه او زنانه وا بربنده وا ببر سری وا نو ما چې دا بوټي کټ کو نو دا مخامخ شو نو بیا می دا بسرو والا یو مجاور دا سو هغه هم وځه نو بیا نبی علیہ السلام کو فرمایل چې اوس عزا ختم شو مړ شو بیا به عزا نوم څوک نه او منات دا یو خیسته لکو
دی به دغلته یو کاڼي څنګ ته ناسو نو بیا دی هم مړ شو. بیا د دې کاڼي خلکو منښتې شروع کړې نو خپل بچي به یې حلالول د هغې وینې به یې دلته تېولې. لکه نن سبا چې مشرکان بکرې ګډان دا لالي او د دې وینې تېوي نسبت یې دې ته کوي. نو دا هغه درې بتانو دلته الله د هغې ذکر کوي. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى خبر را کئی ماتا د لات د عزا د منات دریم دویم الکم الذکر وله الانثى آیا تاسو لرا نارینه دي او الله لرا زنانه دي. ځان له هلکان خوښوئ او الله ته د لوڼو نسبت کوئ. دي بېمانو به ویل چې فرشتې د الله لوڼه دي نو ځان له خو هلکان خوښوئ او الله ته جنکۍ نسبت کوئ. تلکا دغه ویش اذن په دغه وخت قسمت ویش دی تقسیم دی ضیزا نقصانی. تاسو را څنګه ویش کوئ؟ ځان له هلکان خوښوئ الله له جنۍ ورکوئ. تلکا دغه ویش اذن په دغه وخت قسمت تقسیم دی ضیزا ظالم ضیزا نقصانی. ان هي ندی دغه بوتان دغه الها الا مگر اسماء نمونه دي سمیتموها چې خودی دي تاسو و آباؤکم مشران استاسو تاسو بخبل لاس یو شی جوړ کړئ بیا ولا نوم کېدای او بیا ورته الہ وایي. ما انزل الله بها ندر لګړي الله بدی باندې من سلطان دلیل یتبعون ندی روان الا ظن مگر اٹکل بسی ګمان بسی د ځان یو شی جوړي ور بسی رواني. وما تهوى الانفس او روان دی هغه بسی چې د دې نفسونه کوم شی خوخی. ولقد جاءهم یقینا راغله او دیتا من ربهم طرف درب دینا الهدى کامل هدایت الهدى قرآن الله دومره لوی کتاب را لګلې دی او دې ته غوږ نه دی. الهدى قرآن ام للانسان ما تمنا آیا شته د انسان لرا ما هغه تمنا چې دی غواړي. انسان ته چې کوم شی غواړي نو تا ته رسي. ستا هر خواهش هر تمنا پوره کیږي کله پوره کیږي. ام للانسان ما تمنا آیا شته انسان لرا ما هغه چې دی تمنا کوي. فلله الاخرة والاولى نو خاص د الله په اختیار کې دی الاخرة بادشاہی د آخرت والاولى بادشاہی د دنیا هر څه د الله په اختیار کې دی نو الله نه غواړي. शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए.